صرف پایو لب یو باندې کار نه کی. طاهر جان کاکا ته وایا دا زما پیغام متورسه چې دا دی بچو ته دا شعر کا دا زما خبره ته شعر کا چې بچی دا خبرې زده کی ستا د پیسو د وجنا په پلالچ کې راشي کېدې شي چې پلارم پوی کې او غاړه مور کې او خپل منځ کې وم جاړي په حقیقت کې وې د پلار زړه خورین کړي وای مړ یو لک روپۍ خو به ملاو شي کنه او د پیسو د لالچ د وجنا بس صرف لک ساتي یو بل ته خانداو نه داسې تربیت بچی له پکار دی چې د مرګ پورې دا بچی د پلار خادم او دا غنو کری او هغه ته وی چې بابا عجیز ټول ستایما زما ګټ هم ستا زما خدمت هم ستا د پاره دی چې ته ولا 1 لک روپۍ انعام مقرر کې طاهر جان لالا نو ته چې ولا 1 لک روپۍ مقررې ناغه د روپو د وجنه خلق قتلونه کوي نو خپل بلار تایله بي نشي ویل دی خو یو ته وی ایله بي وته وی نه ایو لب یو کمال نه دی وته ویا بابا زستا خادم ما بابا زمان بي ما ته ویل دي انت و مالو کلی ابيکا تم د پلار استعمالم د پلار دی ستا د شکایت د وجه نه باغې خوب نه کوم ستا د بیماری د وجه نه باغې خوراک نه کوو کله کله زنانه غریبي پیازو تړی کېږي وایي نه خورم ماشوم مې ناجوړه دی ناجوړه ماشوم دی او دا وایي زه پیاز نه خورم وایي ماشوم ته تکلیف شو ستا د وجه نه هغه پرهیز کوي ناجوړه کوي او ستا د ناجوړتیا سره پرهیز دغه ولی والدیکا دا مور و پلار شکر ادا کا الی المصیر ما ترا گرزی دل دی کدا مور و پلار نا شکری دی کڑی دا سزا بوخری الی المصیر ما ترا گرزی دل دی ما ترا تک دی و این جاہدا کاو کچری کوشش کئی دا مور و پلار پتا زور کئی فتح بانی علا پدی خبر سان تشرک بی چت شریک کزما سرا ما لیس لک بی علم اغسوک چه نئی تالا پاغی باندی علم اے مور و پلار دی پا شرک اختا کئی تانا دا شرک مطالبہ کئی فلا تطعهما نو دا دوانو خبر ابا پا شرک نمانی اللہ و احساناتو سکوا خود گناہ په خبره کې به نه مني د مور بم د گناہ خبره نه مني اگر کاغه ته وی خیری ده دغه خیری نه لګيږي چې تا ته د گناہ فرمایش کوي نه بد پلار مني نه بد مور جمعه ته بنځي درس ته بنځي روزه بنځي د دې شي نه ده منه کوي نه باندې شابه بابا لارشا او د بابا خاور را لرو نه به مانی ول شرک معنی دی اخته کوي ما لیس لک به فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا ملګرتیا کا ود دې دوانو د دنیا په کارونو کې په ښه طریقه معروف په ښه طریقه باندې د دنیا کارونو کې مرسته کا زمنګ دی وایي چې بس هغه یو کامیاب دی او هغه چاته به انعام ملاویږي چې هغه صرف پلار ته وایي چې I love you باندې بس خبره حل کی I love you باندې هیڅ هم نه کیږي ښه پلار دنه تنگ دی مور دنه تنگ ده ته ته I love you نه خدمت یې وکړه چې ته ولا 1 لک روپۍ انعام مقرر کې طاهر جان لالا نو ته چې ولا 1 لک روپۍ مقررې ناغه د روپو د وجنه خلق قتلونه کوي نو خپل پلار تایله بي نشي ویل دی خو یو ته وی ایله بي وته وی نه ایو لب یو کمال نه دی وته ویا بابا زستا خادم ما بابا زمان بي ما ته ویل دي انت و مالو کلی ابيکا تم د پلار استعمالم د پلار دی نبی علیہ السلام لا
یو کس راغی شکایت یې راوړو وای زما پلار چې دی هغه زما مال خوري زما پلار زما مال خوري نبی علیہ السلام ورته وای دې زوی دې در باندې شکایت کړی دی اسیم پکې په پلار باندې راپورټ کړي پلار د زوی د وجنه تانی تتلې دي زنجیرونه پکې پراته هاي 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 I love you ته وایا زنجیر پکې اچي I love you ته I love you باندې کار نه کیږي هغه I love you پیژنې نشي دا وستراته وي اول پښپاړه سم پاس کا په پلان دی او I love you څه د سټه کې خو ته وایي چې هغه تاسو پته لګي دې څه مقصد حدیث کې راځي چې زوی په پلار باندې شکایت وکړو نبی علیہ السلام پلار راوغوښتو پلار بوډا دی را روان دی پامسا باندې نبی علیہ السلام مخکې کېناستو نبی علیہ السلام ته وایي انه کان ضعیفا وانا قوی وفقیرا وانا غنی یو وخت دسیو چې دا کمزوري او زه طاقت والو مظلمه وما یو وخت دسیو چې دسه هیڅ روپۍ نه وي وړو کېو او زه مالدار وما فكنت لا امنع شیئا ما بددنه هیڅ نه منع کول ما بدد هر فرمایش پر کو داجی مالا سایکل راوړم ما براخسته داجی مالا موټر راوړم ما بوله راخسته بس دغه فرمایشونه ما به پورا کول دغه فرمایشونه یو شی مې ته نه منع کړی واليوم انا ضعيف وهو قوي نن خبر بدل شوی دا ز کمزور ما دا ظلم شوی دی دا ځوان شوی دی وانا فقير وهذا غني ز محتاج شوی مو دا مالدار دی کاروبار کوي ويبخل علي بماله خپل مال کې په ما باندې بخل کوي مال خرچم نه را کوي زه خو بوډا سړی ما زما خو فرمایشونه نشته چې بچي کباب راوړه بچي میان راوړه اوس چې د موقع شوله نو دا په ما باندې بخل کوي دا مال خرچه قدر ته د جب نه را کوي جی اوس فیصله تاسو کوي فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان نبی په جړا شو د بابا د خبر سره او نبی علیہ السلام ویل ما من حجر ولا مدر يسمع بهذا الا بكى بابا داستا پریاد ک غټ اوري نو هغه جاړي کلوټا اوري نو هغه جاړي واقعي ستا چې کوم احسانات دی هغه ته دی احسانات ډیر کم دی دغه مقابله کې ستا د بچي وتا سره څه احسان او نبی علیہ السلام خپل فیصله واورول بچی تیویل انت و مالک لیابی ابو داود کی حدیث تم د پلار استعمال هم د پلار دے بچی بپلار توی زستا خادم ما زمان نفس بمستا د پار لگیگی زمان مال بمستا د پار لگیگی نن بچی چرے نو آغا بچی ندے آغا تربور دے و آغا رور شوے دے وی مالا مخبل ایسا راکا هلکه د څه شي سره ستا د پلار سره د څه شي سره ولې ستا د پلار یو د پلار نه تمال پاتې دی هغه تقسیموي دا یاد ساته شریعت کې د پلار سره د بچي هیڅ قسم حصہ نشته هیڅ قسم حصہ چې یو څه دکان کې حصہ رسیږي یو څه کور کې رسیږي یو څه پټي کې حصہ رسیږي د پلار مال هغه ژوند دی چې څو هغه ژوند دی داغه سره د چا برخه نه ها د پلار سره بستا د تری سي کچرته د پلار نام ایمان پاتې شوی د خپل مېز کې نه تقسیم کړ نو داغه وو سي باقي ستا د پلار سره هیڅ څه نشته څو چې هغه ژوند دی کاغه خپل مال صدقه کوي هم تی نشه منع کوي کاغه خپل مال په جهاد کې خرج کوي په تبلیغ کې لګي چرته چې لګي تاغه نشه منع کوي هغه مالک هو چې مړ شو نو به یوازې ستا په کیسه نه ده د دې سړي د مرګ سره د دې چې څومره بچی دي
نونه دی زامن دی خزا دا پلار دی مور دا دا ټولی سی هغه به شریعت خود دی خزی لبا میسا ملاویگی چی بچی شتا اتم ایسا پکی دا خزی دا چی بچی نینو سلورم ایسا دا خزی دارنگی زامن یو زوی دی او دو نونه دی دو نونه یو زوی یو برئی سبا الله اکبر کبیر د مور او پلار سره احسان وکا وصاحبهما فی الدنیا معروفا ملګرتیا وکا د دې دوانو سره د دنیا په کارونو کې په ښه طریقه باندې اثر پایوله به باندې کار نه کی طاهر جان کاکا ته وایا دا زما پیغام متورسه چې دا دی بچو ته دا شیر کا دا زما خبره ته شیر کا چې بچی دا خبرې زده کی ستا د پیسو د وجنا په لالچ کې راشي کېدې شي چې پلارم پوهې کې او غاړه مور کې او خپل منځ کې وم جاړي خو حقیقت کې وې د پلار زړه خورین کړي وای مړ یو لک روپۍ خو به ملاو شي که د پیسو د لالچ د وجنا بس صرف لک سات یو بل ته خانداو نه داسې تربیت بچی له پکار دی چې د مرګ پورې دا بچی د پلار خادم او دا هغه نوکري او هغه ته وایي چې بابا جي زه ټول ستایمه زما ګټه هم ستا ده زما خدمت هم ستا دپاره دی